بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا الله پوئی بمانا ددی حروف باندی ذکر رحمت ربک اے حضور بیان کا رحمت دربستا عبده په بندخ پل زکریا چې زکریا علیہ السلام اسنادا ربه نداء خفیا کله چې هغه الله ته आवाज کو ډیر زیات په خاموشه سره قال ویلی ربي اے رب زما اني وهن العزم مني ما تدير زړواله رسیدلې دي واشتعل الرأس شيبا سما ويختبن بل شوي د وجه د بوډا والینا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإير بزما زستانا ناوميد نيما وإني خفت الموالي من ورائي زيريق مدخبلواننا فالزمانا ددين بلحاسرا وكانت امرأتي عاقرا ببزما شنددا فهب لي من لدنك پس روبخي ما تدخبل طرفنا وليا وارث يرثني ويرث من آل يعقوب چې میراث اوسي زمانہ او د خاندان د یعقوب علیہ السلام نا وجعله ربي رزيا او اے رب زما چې ته په رضای یا زکریا انا نبشرك بغلام اے زکریا علیہ السلام منګ تعالی زیری درکو بغلام پداس حلق اسمه یحیی چنم به یحیی لم نجعل له من قبل سميا شتاب ردين مخكني يوريدلي قال ويل زكريا عليه السلام ربي اي رب زما ان يكون لي غلام فكم حالت کی فكم پوزیشن کی بزما ماشوم کیگی وكانت امراتي عاقرا ببزما شنددا وقد بلغت من الكبر عتيا او رسیدل دی ماته د ډیر زوړوالی نه کوګوالی قال اويل وتفرشتي كذلك هم دغرنگي الله كي او ويلي دي قال ربك هو علي حين ويربستا چې دا کار خو په ما ډیر آسان دی وقد خلقتك من قبل ما خود دین مخکې تم پیدا کړی ولم تك شيئا تو اړو موجود نوي قال ويل زكريا عليه السلام رب اجعل لي آية اے رب زما بیا د دې خوشاله د پاره مال نه مقرر کا قال الله وتوي آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا نخبستا دايش تبدري ورزيد الله په حکم سره خبري نشي کولې فخرج على قومه من المحراب فزكريا عليه السلام روت په خپل قوم باندې د عبادت خانینا فأوحى إليهم من وتوهي وکړه ان سبحوا بكرة وعشيا چی اوس د الله ذکر کا وسبا او بیگا یعنی سیوائے کا یا یحیی خذ الكتاب بقوه اے یحیی دا کتاب والا په خکوشی سرا واتیناه الحكم سبیا هغه ته منګه ماشوم والی کی خپل احکامات ورکړیو وهنانا من لدن وزکاه هغه ډیر مینه کوونکی او د مور پلار سره او ډیر فرزګارو وکانه تقیا او ځان او یریدونکی وو وبرم بوالديه ډیر نیکی کوونکی وو د خپل والدینو سره ولم یکن جبارا عسیا نو په هغې باندې زبردستی کوونکی وسلام علیه یوم ولدا سلام دی وی په یحیی علیہ السلام باندې چې په کوم مرض پیدا شو و یوم یموت په کوم مرض وفات شو و یوم یبعث حیا او چې په کوم مرض باندې موږ بیا را پاسو موږ سوره مریم شروع کو سوره مریم رستو د سوره فاطر نه نازل شوه دی په ترتیب نزولی سره او ختم نمبر سورت ته د قران مجید لکه څنګه چې مونږ دلته په ترتیب عثماني سره د لسم نمبر کې خېده نو دغه شانته دا په ترتیب نزولی سره 44 نمبر سورت ته ټوټل پکې دوه کم سل آیات لري چې تقریبا 900 کلمې دي او 3000 800 او 2
حروف دي پکې لکه څنګه چې مونږه مخکنی صورت کې سوره کاف کې د اصحاب کهف او ورسره د ذوالقرنین سکندر د غینه مخکې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعیا ذکر کړه نو په دې کې هم مونږه د مریم بیوی واقعا خفه تفصیل سره د عیسی علیه السلام د ادریس علیه السلام او داسې د نور انبیاء واقعات ذکر کوو الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام کاف ح یا عین صاد حروف مقطعات والله اعلم بمراده کل معنی جلال الدین سیوطی سے تفسیر جلالین کې کړی بس الله په مقاصد باندې خپويږي ذکر رحمت ربک عبده زکریا ته بیان کا په خپل امت باندې رحمت درپستا په بند خپل چې زکریا علیہ السلام او رحمت سو اذ نادى ربه نداء خفیا کله چې هغه خپل رب ته ډیر زیات په خاموشه سره आवाज وکړو او خاموشه کې فایده سوا په خاموشه کې دوه فایده وي یو فایده خدا وا چې د خاموشه आवाज د عاجزه اوازي چې بل څوک نه اوري او دویم د ادب اوازي ډیر په ادب سره الله نه سوال کو قال بي رب رب زما اني وهن العزم من سستوا دې رسیدل دي اډو کو سماته ځکه چې د انسان د باډي دا پنجر دا په اډو کې باندې ټینګ دی نو دې تر هغه وخت پورې ټیټي د پلیم ټیټي او د ټول طاقت هم په ځای تر سو پورې چې د اډو کې مضبوطي چې کله د اډو کې کمزوري شي نو د ټول بدن هغه کمزوري شي ځکه چې هغه پنجر هغه ورو لکه د سفر په شان راغون شي داسې نو په دې وجه د ډیر بوډاوالي هغه اظهار چې زکریا علیه السلام کوي نه هغه د اډوکو د سستولو کوي چې زما بالکل اډوکې سست شوي دي ولې کوم وخت چې دا سوال کوو نو د صحیح قول مطابق عمر یې 10 کالو 10 د پاسه 10 کاله عمر او زمونږ عمر هغه چې د 40 نه وړي نو موږ ورو راټیټ شو او هغه د الله انبیاء په دې وجه باندې 10 کاله عمر کې هغه دا سوال کوي چې خدای پاک اډوکې می زاړه شوي دي بالکل واشتعل الرأس شيبا او سر می سپین بمبل شوی دی دا سپین بمبل نه ولاړ بدی پټی کی بالکل دا وخت می دغه شاته نه غوښ شو دی تک سپین شوی بالکل اړو سمامولی وند کی هم بکی تورواله نه پاتې شوی ولم اكو بدعائک ربي شقیه خدای پاک سوال نه داس کومه چې عجيبه خدای خوزستانه نه امید نه خدای چې کلم انسان غوښتنه کړی دا نو د غوښتنې په وخت باندې تا زما سوال قبول کړی دی یو ضمني خبر را تر یاد شو دی سپینو ویختو سره چې کله فتح مکه وشوه د حضرت ابوبکر صدیق پلار هغه مسلمان شو هغه وخت کې عمر لسکم سل کالو دا د الله یو ډېر لوی رحم لسکم سل کالو عمر مسلمان شو د هغه ګیره او د هغه د سر ویختو تک سپینو دا حدیث او الفاظ دی لکه سم لوچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دلا ویخته بدل کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حکم کوي د دلا ویخته بدل کی دی له رنگ ورکی نو داغه هغه ویختو له رنگ ورک اوس کوم رنگي ولا ورکو پرنګ کی زمونږ د فقها یو بس یو 2 منټو خبره وکړم زمونږ د فقها دوه رہی بعضی فقها وی چې رنگ نه مقصد داو چې بس تورې کوي او دویم ډله وی چې نه وی چې عمر ډیر سی وای نو تک توروي ما لګ معمولی مو تصور به ځنی کې خورنګ ولا بدل کې ځکه چې په دې رنگ بدلولو کې بس کمالو شي د دبم د ځان نه اړه شي ځان به د ځوان ښکاری او دشمن ته هم دې ځوان ښکاری په دې تور رنگ کې الله دا کمالي هي نو په دې وجه باندې د حضرت حسن د حضرت حسین د حضرت سعد بن ابي وقاص او د اتیشتو صحابونو دا ثابت دي چې هغه وی رنگ تورول یعنی ویختل تور رنگ ورکول دا جایز دي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کړي شنو دا عمر 59 سالو او دا هغه د سر ویختو او د ګيري ویختو بالکل تک تور رنگ ولا ورکړو تک تور لوک رنگ ولا ورکړو نو د تور رنگ چې څوک ورکړي نو دیتا سنت حسین وی چې هغه د سر ویخته یا د ګیری ویخته تک تور او
اسې چې کوم دی دا نور صحابه چې کوم د اتیشتو نه باقي علاوه چې کوم بلاشي صحابه دي چې کی شعبه بن مغیره رضی الله تعالی عنهم دي هغه وی نکریزه نه بل رنگ ولا ورکه خو چې معمولی ونده کې سوربیزنی چې تک تور نه چې د دوکې نه بعضی وخت کې هغه تور رنگ د دوکې رنگ جوړ شي نو د وخت کې د ډیر زوړوالي نه هغه دوه خبرې کوي اډوکی می کمزوري شوی دي او د سر او د ګیری ویښته نه بلکې د ټول بدن ویښته می تک سپین شوی دي شغله ته جوړه شوی ده او مسله می صدا انی خفت الموالي من ورائي زه د خپلوانو نه یریږم د عصبه نه یریږم د خاندان د خلکو نه یریږم پس کې یریږم په میراث نه یریږم چې زما به د میراث پاتې شي دین به خراب شي زما چې خپل زوی نو زما خپل زوی به زه جانشین کم خو په پردو خو زما وس نه رسي نو خدای پاک ستا دین به خراب شي چې زما خپل وارث نه نو په بل چا باندې خو زما دومره زور نشته نو ستا دین به خراب شي وکانت امراتي عاقرا مثلا مثلا بیبي می شنډه ده د بیبي عمر دغه وخت کې د یو قول مطابق 2 کم سل کالو او د یو قول مطابق هغه اتیا کالو او د زنانه په باره کې دا میډیکلی چې کوم دینو خبره کلیر خبره ده چې کله د هغې عمر د 50 نه ووړي نو بیا د هغې ماشوم پیدا کېدل معجزه بیا د هغې د ماشوم د پیدا کېدو تاب نی نو بعضې ډاکټران وایي در 55 ساله پورې ممکن خو د نارینه دپاره هغه الله پاک صحت نه دی نارینه د الله طاقت ورکړی دی د هغه په عمر په هره حصه کې ماشوم کېدی شي فهب لي من لدنك وليا خدای پاک مال د خپل طرف نه یو وارث راکړي د څه دپاره یرثني ويرث من آل یعقوب چې زمانه میراث وسي او چې آل د یعقوب علیه السلام نه میراث وسي وجعله ربي رضيا او خدای پاک خپل تابعداري جوړ کړي اوس په دې کې یو مسله ده چې کله پیغمبر علیه السلام وفات شو نو میراث خبره رااله حضرت ابوبکر صدیق خلیفه شو نو پیغمبر علیه السلام له بعد د فدق یا د فدق د باغاتونه او د ځمکونه د هغې غونډ خاندان ده چې کوم سیدان د هغې نه به هغې له باقاعدګۍ سره اجاره راتله د هغې د کور کار به په دې روان لکه څنګه چې په مالی غنیمت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورو خلکو له چې کوم دی جاګیرونه ورکړي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وړو کې جاګیر چې هغې ته به د فدق یا د فدق باغات وي نو چې کله ابوبکر صدیق خلیفه شو نو د خلیفه کېدو نه تقریبا 4-5 ورځې پس هغه اعلان وکړو چې دی له به د دغه باغاتو نه حصه نه ورکوي دا به په آل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بند دي بس هغه پې بند شو وی دا ځکه وجې سره ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي دي ابوبکر صدیق د زیات یری په وجه د هغه نه ډېر کم احادیث نقل دي چې به احتیاط ډېر کوو هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انبیا خپل وراثت کې مال دولت نه پرېږدي نو په دې وجه باندې دا مال دولت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نفي کړی د لحاظه دا به د خاندان ته نه ملاوي چې کله فاطمه بیبي واورېده نو فاطمه بیبي ډېره سخته خفه شوه هغې وی زه به په خپل عمر باندې هېڅ چرې د ابوبکر صدیق سره خبره ونه کړم علي رضی الله تعالی عنه راغی نو علي رضی الله تعالی عنه هم ډېر سخت خفه شو ګیلې دې نه وکړه حضرت عباس رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر ابن عباس چې د تره زوی و هغې راله او ګیلې ورته وکړه موږ وایي چې ته به موږ سره نور ښه کوې نو تا ډومبنې اعلان دا وکړو چې په موږ باندې دی خپل وراثت بند کړه هغه وایي د دقې لفظ دپاره مې بند کړه تاسو ته به خپله نفقه میلاویږي اکه عمره به میلاویږي څومره چې مخکې میلاوېده خو د بیت المال نه به میلاویږي دا ستاسو وراثت نه دی ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نفي کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما نه میراث نه پاتې کېږي په مال دولت کې زما نه که میراث پاتې کېږي صرف علم به پاتې کېږي زما به په مال دولت کې میراث نه وي موږ دنیا دپاره نه یو راغلي نو تاسو ته به هم اکه حصه میلاویږي خو د وراثت په نوم نه د نان نفقې په نوم زه به یې دله در کومه او د هغې نه به لا سیوا در کومه د بیت المال نه خو هغه به وراثت نه چې د ستا نه بیا چې کوم دی د هغې نه پس بل ته منتقل شي بل ته منتقل شي نه بس دا د قوم شی دی نو چې کله فاطمه بیبي وفات شوه د
د پیغمبر علیه السلام د وفات نه شپږ میاشتې پس فاطمه بیبي وفات شو. عمر یې شپږ کاله. پیغمبر علیه السلام له په آخري وخت کې چې کله فاطمه بیبي راله، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اشاره وکړه چې خواله ودراله، نو غوږ کې ورته خبره وکړه. فاطمه بیبي په ژړا شو. نو بیا ورته وایي دا بل غوږ را دی که بل غوږ کې ورته خبره وکړه، نه په خندا شو. نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کفن دفن شو، د هغې نه صحابیاتو تپوس وکړو دا ولې. هغې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته په یو غوږ کې ووایي چې زه نه روان یم، زه ځم. زه خفه شوم. په بل غوږ کې راته ووایي چې زما په خاندان کې به د ټولو نه ډومبی ما سره ته ملاوېږي. په دې خبره خوشحاله شو. نو فاطمه بیبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې شپږ میاشتې پس وفات شو. نو چې کله هغه وفات شوه، نو علي رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته خبر راولېږو، ورته یې وایي زه تا سره ملاوېږم او ستا په لاس باندې بیعت کوم. بس ابو بکر صدیق ورته سیده لړ کور ته ولړ، وایي ته مه راځه زه درلم. هغه چې هلته کله ورسېده ورته وایي نه که نه، د ډېرو خلکو دا خیال دی چې زه ستا په خلافت باندې خفه یم، نو دا به زه د خلکو په مخ کې کوم، دلته یې نه کوم. مسجد نبوي ته به خلک راوغواړي او هلته به یې وکړو. نو زما څه ګیلې دي، نو ماله به د خپلو ګیلو جوابونه هم راکړي او زه به ستا په لاس بیعت وکړم. ابو بکر صدیق ورته وایي تا ته چې څنګه خوښ وي هغه شانتې وکړه. مختصره خبره ده، نور واقعات به پکې پرېږدو چې کوم مین پوینټ له زه راځم. پیغمبر علیه السلام زوم او د تره زوی علي رضی الله تعالی عنه راغی مسجد نبوي ته او خلکو ته ودرېد. ابو بکر صدیق ناست ټول صحابه راغونډ وې تاسو ته پته را چې ما د اوسه پورې ولې بیعت نه دی کړی؟ زما د بیعت نه کولو وجه څه ده؟ یو دا آیات دی چې یعقوب علیه السلام وایي یریثني ویرث من آل یعقوب. زکریا علیه السلام وایي چې دی زما نه میراث وشي او د آل یعقوب نه میراث وشي. نو چې د زکریا علیه السلام میراث د هغه زوی وړی شي، نو زه خو د پیغمبر د خاندان نه یم، د تره زوی یم، نو زه ولې میراث نه شم وړی چې د به موږ باندې میراث بند کړو. ابو بکر صدیق ورته غږ ونه کړو، بس سر یې ښکته کړو. او دویم وی زما دا حق نو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس چې دی خلیفه جوړو چې زما نه پکې تپوس کړی. زه د پیغمبر علیه السلام رشتہ دار وم، زه د هغوی په تجهیز و تکفین کې وم، زما یو نه پوره کېدونکی نقصان شوی او دې خوا دې خلیفه چې د خلکو نه بیعت واغسته. خلکو ورته وایي دا خو صحیح خبره ده، دې کو تا د ابوبکر ملامت دی. وی زما رضا نه نور څه ګیله نشته، خو کم از کم مشوره خو به یې رانه اخیستې وه. ابوبکر صدیق ورته وایي ماله به صفایې مقرره کړي او ورته وایي بلکل. نو د لومبۍ جواب یې وله ورنه کړو، یریثني ویرث من آل یعقوب، د دې وله جواب ورنه کړو. ورته یې وایي ما چې کله زه خلیفه شوم او تم په مشوره کې شامل نه کړئ، نو د هغې وجه دا وه چې دی خو د پیغمبر علیه السلام که ته رشته دار وي نو زه یم رشته دار وم، زه یې سخر یم، تی زوم یې زه یې سخر یم، زما ورسره لور نسته را، نو زما هم هغومره حق و. نو زه هم د هغې په تجهیز و تکفین وم. عمر راغی، زه یې د لاسه ونیسلم، ما ته یې وایي ابوبکر راشه. ما ورته وایي زه نوزګار یم، تا ته پته را، ما ته یې وایي یو اهم کار دی هغې له دې بوځم. راوستمه یو کور ته یې رادننه کړم او هغې ته یې ووایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي انصاري صحابه پکې ناست وو. هغې ته یې وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې زما نه پس به خلیفه او خلیفګان خلافت دا د قریشو ایسي، د انصارو بني، د مدینې د خلکو بني، دا به د مکې د خلکو ایسي. نو د مکې په خلکو کې د ټولو نه زیات قابل اعتماد کس دا دی، د ده په لاس بیعت وکړي. بس هغوی ټول راپاڅېد، زه ابوبکر زه عمر نه یم پویه کړی، بس هغوی ټولو بیعت وکړو، زه یې مریان دریان کړم چې دا څه چلو شو. نو چې کله یې بیعت وکړو ما ته یې بس ته به خبره نه کوې، ټولو بیعت وکړو، هغه هم بیعت وکړو، خلک هم راپاڅېد زما بیعت وکړو چې بلکل دې زموږ خلیفه دی. نو چې بار راووتم نو ما ته یې وایي چې ابوبکر ته خفه کېږه ما، خو دوه ډلې هغه دې وخت کې ناست دي او هغوی خلیفه جوړوي. یو غاړې ته زمونږ مهاجر ناست دي هغوی خلیفه جوړوي ځان له، بلې غاړې ته انصاریان ناست دي هغوی ځان له خلیفه جوړوي. نو په ځای د دې چې اسلامي مملکت مونږ را یو ځای کړو دا نه ډړې وړې کېږي، هغوی ځان له خلیفه جوړوي، دي ځان له خلیفه جوړوي.
نو په دې وجه باندې ما دا مناسب وګڼله چې په تا ټول متفق دي نو چې مسلمانان متحد کړم. نو علي په دې کې زما غلطي وه، هغه ورته ویې نه، ما ته د دې خبرې اندازه نه وه، لہذا زه ستا په لاس بیعت کوم. بس زما شک ووته، علي رضی الله عنه بیعت وکړو او ووته. چې ووته ابوبکر صدیق ودرېد، هغوی ته یې وی علي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د تره زوی دی او هغه د پیغمبر علیه السلام زوم دی. د هغه په مخکې خو ما د حیا د وجې نه هغه ګونه کو، خو تاسو د الفاظو ته لږ وګورئ. صحابه ورته وي یرثوني و یرث من آل یعقوب چې ویلی دی چې زما نه به میراث وړي، نو زه ټیک ده، زه به دا ومنم چې د هغه به میراث کې مال دولت و، خو سره څه وایي و یرث من آل یعقوب. نو د یعقوب علیه السلام خو د هغه نه ډېر زیات مخکې تیر شوی دی، خو د ابراهیم علیه السلام نوسی دی، او زکریا علیه السلام چې کوم دی نه هغه د عیسی علیه السلام د ترور خاوند دی، او د یحیی علیه السلام پلار دی. نو مثلا 1500 کاله چې کوم دی نو پس تیر شوي، نو هغه د 1500 کاله مخکې سړي نه میراث څنګه وړي؟ د هغه میراث به تر اوسه پروت و، د یعقوب علیه السلام میراث به تر اوسه پروت و، هغه 1500 کاله مخکې تیر شوی دی. د دې نه مقصد د هغه د میراث نه علم دی چې ته ماله یو وارث راکړه چې زمانه وته دا علم او پیغمبري پاتې شي، او چې د یعقوب علیه السلام هغه علم او پیغمبري وته پاتې شي. خلکو ورته بالکل ته صحیح وي، او دقه مقصد دی. هغه ورته وی په دې وجه باندې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال او دولت چې کوم هغې ته پاتې و نو هغې هغه میراث ما ختم کو په هغه ځای چې د دې نه مقصد دلته کې د علم هغه میراث دی چې زمانه د علم میراث اوسي. د عالم سړي نه به زوی څه وړي؟ د علم میراث به ترې نه وړي، د ټولو نه لوی میراث د هغه د علم میراث. نو د پیغمبر دپاره اډو سره مال دولت ونه، بلکې د هغه دپاره د علم میراث. نو د دې ځای کې د دې نه مقصد هغه میراث و، خو کوم میراث و؟ د علم میراث و چې خدای پاک د مال وارث راکړي یرثوني و یرث من آل یعقوب، چې هغه زمانه میراث اوسي، زمانه ورته نبوت پاتې شي، زمانه پس نبي شي، او چې هغه د خپل پلار نیکو چې دغه یعقوب علیه السلام دا خاندان د هغه په ماماخیلۍ کې راته چې هغه د ماماخیلۍ چې کوم هغه علم او برکت دی هغه ته را منتقل شي. وجعله ربي رضیا، ای رب زما خو چې په خپل هم داسې چې ستا تابعداري او ته ترې رضایي، او د هغه عمل او د هغه علم هغه ستا په طریقو کې ولګي او ستا په طریقو کې خور شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف ح یا عین صاد. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، ای حضور ته بیان کا اغا رحمت درب ستا په بنده د هغه چې زکریا علیه السلام او اذ نادى ربه نداء خفیا، کله چې هغه الله ته په پټه آواز وکړو. قال ورته وی ربي رب زما اني وهن العزم مني، زه ډېر بوډا شوی ما، واشتعل الرأس شیبا، زما ویښته تک سپین شوي دي د وجې د بوډاوالي نه. ولم اکو بدعائک ربي شقیا، خدای ستانه نا امیده نه ما. واني خفت الموالیا، خو د خپلوانو نه یریږم، من ورایي چې زما نه رستوري شي، د دین تحفظ به ونه کړي شي. وکانت امراتي عاقرا، زما بیبي شنډه ده، د بچو قابله نه ده. فهب لي من لدنک ولیا، خدای پاک په خپل رحم سره ماله یو وارث راکړي. یرثني و یرث من آل یعقوب، چې زمانه وته میراث پاتې شي او د آل یعقوب نه وته میراث پاتې شي. وجعله ربي رضیا، او چې خدای استام تابعداري. قاف ح یا عین صاد.